نو استاد چې ویل وکړي نو د خدای انصافداره زه د هر یو شاګرد او هر یو طالب العلم ته دا خبره کوم چې په کوم ځای کې سبق یا په مدرسو کې یا په سکولو کې ته شکر وباسه چې د ستا یو خیرخوا موجود دی او هغه تاله ډب درکو په غلط کار باندې نو خبره خو دا وه چې تاله ډب درکو نو ته د هغه مطلب لاسونه ښکل کړه دعاګانې ورته وکړه چې ما ته نیغه لاره ښیي ما ته نیغه لاره ښیي ځکه ما کار غلط وکړو حرکت مې غلط وکړو پلانکې کار مې غلط وکړو زما د تربیت دپاره یې ماله ډب راکړو ته خوشحاله شه او نن سبا هغه شاګرد هغه طالب العلم په خپل هم چې دی خفګان او یاره کوم مثال یو مدرسه کې سبق وي او دغه شاګرد له ډب ورکړي یا سکول کې سبق وي نو اول دغه شاګرد په لاره باندې استاذ ته کنځل کوي او استاذ پسې سپکې سپورې وي او لګیوي ورپسې ولې دا استاذ د صرف څه کار کړي یو دوه درې ډبې ورکړي په دې وجه چې دا بچی مې کامیاب شي په سکول کې به یو دوه ډبې ورکړي په دې وجه چې دا بچی مې چې دی نیغه لاره ونیسي په مدرسه کې به یو دوه ډبې ورکړي چې یاره دا شاګرد دی چې دی د په صراط مستقیم په نیغه لار روان شي نو دی به راولېږي په خپله به هم د استاذ پسې سپکې سپورې او غلط انداز کې خبرې کوي او مور او پلار ته چې کور ته لاړ شي نو یو خو د مور او پلار ته هم دا درخواست کوم خدای ته وګورئ مړه خدای ته وګورئ یاره دا یوازې ته مور او پلار ولې دغه مور او پلار خو یاره پخواني کې ماشاءالله کم پخوا هم دغه مور او پلارو خو دا نن سبا توبه الله توبه ډېره بس پته نه لګي بس د جنګ په یو په ډل ول کې پراته یاره چې خامخا موږ د قاریانو د علماو د استادانو بې عزتي وکړو بس ماشوم له بیډب نه ورکړو پلار به راخطا شوي د ځان سره به بس ټوپک په جیب کې راوړي ټوپک مثال دا مطلب چې لکه د جنګ په دغه باندې راغلي یاره کاري صاحب تا ولې زما دا زوی والې دی ولې دا چل دی کړی دی دا ولې نن سبا چې دی زمونږ په دې معاشره کې به په دې 2025 کې به څنګه چې دی بولی سینا پیدا کیږي څنګه به چې دی دغه پیدا کیږي محمد بن قاسم به پیدا کیږي څنګه به چې دی ډاکټر علامه محمد اقبال پیدا کیږي څنګه به دا خلک پیدا کیږي دا آسان کار دی چې ته پوښې ډب ته چې دی د استاذ یو ډب نه دی د استاذ ډب دا شکر د استاذ ډب به دستانه یو بادشاه جوړی دا یو مشهور قول هم دی که نه استاذ بادشاہ تو نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے دا خبره یاد ساتئ نو چرم د استاذ په والو باندې خفګان نه دی پکار زه هغه ټولو مور او پلار ته دا خبره کومه او هغه ټولو شاګردانو طالب العلمانو سټوډنټانو ته دا خبره کومه چې مثال مور او پلار ته دا خبره کوم که د ستا د بچي په مدرسه کې سبق وي او یا په سکول کې او دته استاذ طرفه سزا میلو شوله ډبې وله ورکړلو نو ګوره په دې خفګان مه کوه د دې داسې مثال دی که نه لکه څنګه چې ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایلي دي وایي د بچي د سوالو مثال داسې دی لکه څنګه چې بوټي ته اوبه اچوي او زرغونېږي نو بوټي ته چې اوبه اچوي نو زرغونېږي که نه هغه وده کوي او فایده ورته میلاویږي مطلب دا چې یو قسمه کامیابۍ طرف ته هغه بوټي رواني هغه خپل حسن به بیا وروستو ښکاره کوي نو چې کله د استاذ ډب درکړي نو چرم په دې باندې خفګان نه دی پکار دغه طالب ته هم دغه سټوډنټ او دغه مور او پلار ته هم ولویم په دې خوشحاله شه چې یاره په دې دنیا کې خو یو خیرخوا موجود دی که نه چې یار زما دې بچي ته خو به نیغه لاره ښیي که نه نو دې خبرو ته به چې لږ توجه پکار ده ټولو ته دا خبره کومه